السلام علیکم ملګرو. په دې ویډیو کې تاسو سره زه یو داسې واقعي شریکه کوم کنه چې دې واقعي نه پس چې تاسو ساه خلی په دې باندې به هم شکر وباسئ چې یا الله شکر دی چې دا ساه مې واغېسته جي. نو ډېر ټایم نه خرابو، واقعي طرف ته راځو، خو دا ویډیو مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریک کړئ، ځکه په دې واقعه کې، په دې ویډیو کې او په دې واقعه کې زموږ دپاره یو ډېر غټ سبق پروت دی جي. د یونان یو ډېر غټ بزنسمین و چې د هغه نوم اونیسیس و جي، او دا دومره غټ بزنسمین و چې ده به د جهازونو بزنس کولو جي. پرایویټ جهازونه به د مالدار خلکو له جوړول، خپل د جهازونو یو غټه فیکټري و جي. د نه علاوه په ټوله دنیا کې د زیتونو بزنس هم، ټوله دنیا کې به د زیتونو کار کولو، ټوله دنیا کې د په زیتونو فیکټریانې وي، په هر ملک کې د زیتونو فیکټریانې وي. خو د مال جمع کولو، د دولت جمع کولو ډېر غټ شوقین و جي. د به هر ځای نه مال جمع کولو او هغه مال کې به د خیرات ډېر کم ورکولو، او خیرات به هم هله ورکولو چاله به شومنټ کولو، لکه هغه خپل خیرات کې به هم ریاکاري کوله جي. او مال به ډېر زیات جمع کولو، ډېر زیات شوقین و چې څونه مالداره کېدو دومره به ډېر زیات خوشحاله کېدو. د وی چې بس هر ټایم ما سره بس دا مال دولت پروت دی، او هر ټایم به ځان سره په خپو کې مال دولت کې خو غریب له به نه ورکولو، غریب له به لږ ډېر ورکولو، خو به هم صرف د ریاکارۍ دپاره ورکولو، لکه شومنټ دپاره به ورکولو جي. یو ځل داسې چلو شو چې دی اچانک بیمار شو جي. چې بیمار شو د ټول جسم چې کوم دی اچانک کار پرېښو، ګوتې هم نه خوځېده، بس داسې و چې صرف دا سترګې به لږې ډېرې راپولې، بیخي د جسم پیرالایز شو، بیخي ډیسیبل غونته شو، خوځېدی هم نه شو جي. یو څو ورځې دا سترګې راپولې شوې چې یو 4-5 ورځې پسې دا سترګې هم بندې شوې. ټول ډاکټران راټول شوه، د میډیکل چیک اپ یې وکړو چې ویې کته زړه یې هم ټیک، دماغ یې هم ټیک، دننه انټرنل چې څومره هم د جسم ارګن دي ټول ټیک ټاک، خو جسم یې بیا هم نه خوځي جي، سترګې یې هم پټې شوې. بیا داسې چلو کو ډاکټرانو چې سهار به دی پاڅېدو که نه، د شپې به دله په ټیپ ولګولو، سترګې به اټومیټک د بندې وي. سهار چې ده به څوک کتل نو دله به یې په دې سترګو ټیپ ولګولو، دا سترګې به وله په ټیپ کولاو کې جي. سترګه به یې داسې کولاو که، دلته به یې وله بره پر تندي سره ټیپ ولګولو، نو سترګه به په ټیپ باندې دله کولاوله. او چې چا سره به یې ګپ شپ، چا سره به یې خبرې نه کولې، چا سره ملاقات وغیره به نو ټیپ به یې ته لرې کړو، سترګه به یې اټومیټکلي خپله بنده شوه جي. یو ورځ دله یو ډېر خوږ ملګری و چې کوم دله راغوه، د تپوس دپاره د سره ناستو، د سره یې ګپ شپ ولګولو. په ګپ شپ کې ته هغه ته تپوس وکړو چې داسې څه خواهش شته چې ستا پر دنیا نه دی پوره شوی، دا څه خواهش ته په زړه باندې لرې، تاله خو الله پاک ډېر دولت درکړی، تا خو یو ارمان هم پړه نه دی پرېښی، خو داسې څه ارمان څه خواهش لرې پړه باندې؟ نو ده ولو یا اوس مې په زړه باندې یو خواهش ته، خواهش مې دا دی چې کاش دا سترګه ما صرف یو ځل داسې راپولې وي، یو ځل مې په خپل مردۍ کولاو کړی وي، او یو ځل مې په خپله مردۍ باندې بنده کړی وي، لکه وایي دا اوس زما د دنیا ټول نه غټ خواهش دی. نو اوس راشئ په خپله زندګۍ باندې سوچ وکړئ جي، چې موږ د ورځې دا سترګې څو ځله کولاوو بنده، په خپله مردۍ باندې چې زړه مو وغواړي، یو خو اټومیټکلي هم دا خپله بندې کولاویږي، یو په خپله مردۍ باندې هم موږ دا سترګې جپاوو جي. نو دا څومره د الله پاک غټ نعمت دی. زموږ په دې جسم کې دا ساه اخیستل چې کوم دي، دا څومره د الله پاک لوی نعمت دی. او بعضې ډېر خلک چې الله پاک نه ګیلې شکوي، الله پاک ناشکري کوي په مختلف طریقو باندې جي. چې یو ساه دې واخیسته، د هر ساه سره که موږ د الله پاک شکر ادا کوو نو هم کم دی جي. نور خو دا هر څه لا پرېږده، روغ صحت خو پرېږده. د روغ صحت څومره لوی نعمت دی. دا لاړ شي هسپتال کې د مریضانو نه تپوس وکړه چې کوم مریضان په بیډ پراته دي، د روغ صحت د نعمت تپوس وکړه. او روغ صحت نعمت خو الله تعالی پته ولګي چې ته کله په کډ باندې بروزي، چې کله ته بیمار شي، په موږ باندې معمولي ټمپریچر راشي، دنیا را باندې ورانه جي. نو هر ټایم د الله پاک شکر وکړل پکار دی، او په هر څه باندې پکار دی. دا مال او دولت خو ډېره لویه خبره ده، که الله پاک چېرته روغ صحت درکړي، نو په دې باندې هم شکر وکړل پکار دی جي. نو په دې ویډیو کې زموږ ټولو نه غټ سبق چې کوم هغه دا و چې موږ په هر څه باندې شکر وکړل پکار دی، او ګیلې معنی الله پاک نه دی کول پکار چې فلانې مالدار دی او زه دې غریب پیدا کړی مو. غریبي او مالداري یو سایډ لکه، او که په صحت باندې روغ یا الله پاک روغ صحت درکړی دی، او ښه د خوشحالو زندګي تېروي، د الله پاک د نعمتونو نه خوندونه او مزې اخلي، د الله پاک چې څومره هم نعمتونه دي، خوراکونه درله یادوم، او هغه ته خوړی شته، څه پرهیز در باندې نشته، څه بندیز در باندې نشته، نو بس دې نه غټ نعمت اړو بل په دې دنیا شته نه جي. روغ صحت چې کوم دی دا ټول نه لوی نعمت دی جي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ضرور شریکه کړئ. والسلام.